یو واقعه پکې د عیینه بن حسن داغه چې دا د مکې مکرمې په رئیسانو کې او په سردارانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه ټیم کې سلمان فارسی رضی الله عنه او دغه رنګ نور غریبانان صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ناس او د سلمان فارسی رضی الله عنه او دغه رنګ د نور غریبانانو صحابه کپڑے د معمولی غونډه کې او د غریبې غاصرات په دوی باندې ښکارېدل. نو دغه عیینه بن حسن فزاری دا د مکې مکرمې په سردارانو کې وو. د راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایي چې د الله تعالی پیغمبره دا تاسو چې کوم خلک ناس دي کنه نو موږ د سرداران دا خلک منه کوي ځکه دا غریبانان دي موږ مالدار خلک یو نو دین دومره توجه به ورکوا د مالدارانو له توجه ورکو د سردارانو ایمان راوړو نو د دې د وجه نه ډیر خلک مسلمانان شي او ډیر خلک په ایمان راوړي. نو دې د خپل مجلس نه وشړه او کم سے کم کو شړلې نشي دومره وکړه چې زمونږ د مالدارانو لپاره جدا ځای مقرر کړه الته موږ تاسو سره ناسته پاسته نو په دې باندې دا آیاتونه نازل شو. دا خبر الله تعالی ته خوښ نشوله. او دوی مواقعه پکې د امیہ بن خلف ته د امیہ بن خلف دا د مکې په سردارانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه ورته د الله پیغمبر د شي وکړه دا غریبانان د خپل ځان نه وشړه ځکه د سردارانو ته دا غریبانان چې کوم دي رکاوټ جوړ شوی دي چې دې ستا په مجلس کې داسي نو موږ سردارانو سره دا نه خي چې موږ راځو ستا مجلس کې د غریبانو سره کېنو دې د خپل مجلس نه پاسو نو موږ براشو موږ ایمان راو او دا رنګ زموږ د وجنو بیا ډیر خلک ایمان راوړي او کو دې نشي کولای دومره وکړي چې زموږ د لپاره جدا ځای جوړ کړه الته موږ تاسو کې الله تعالی ته دا خبره خو نشوله دې کو تاسو سره دلته کې ناشتي نو استاد خپل مخ ته ګوري او ډیر په اخلاص سره ناشتي د دنیا سره لالچ او غرض نشته ستانه نو دا په اخلاص سره دي او چې کله دی په اخلاص سره تاسو سره ناشتي ستانه دنیوي لالچ نشته دی د اخلاص والا سره د الله تعالی وعده ده چې الله تعالی به دین ته ترقی ورکړي. دا خلک په مخ ته وړاندې باندې زی ځکه دي کې اخلاص دی ته به اراده لري د دنیا د ژوند د زینت څه مطلب ته خدا سوچ کړه چې دا مالداران به ایمان راوړي نو چې کله دی ایمان راوړي نو فورن به کوم دي د دې چې کوم ما تحت خلک وي هغه به راځي او ایمان براوړي هغه به راځي او ایمان براوړي. نو الله تعالی تو فرمایل چې ته د دنیا دی زینت ته وګوره چې د دې سره مال دی د دې سره دولت دی د دې وجه خلک ایمان راوړي نه د دې سره به دین ترقی نه کوي دین ترقی د اخلاص سره کوي. تاسو سره چې غریبانان ملګری ناشتي دی په اخلاص تاسو سره ناشتي او ساده د خپل مخ دیدن کې خو په اخلاص کې هیڅ قسمه دنیوي لالچ درنه نشته دی او دا ظالمان چې د دنیا د لالچ په مخ راغستي دي نو د دنیا د زینت ته مګوره خپل عقل مجنګوا بلکې دی غریبانو توجه ورکړه هغه چا تابعداري مګوا چې هغه سره د پوهه چې وی پیجن دي چې دا پیغمبر دی او پتا باندې ایمان رانوړو نو الله تعالی وی د دې د ځلونو موږ د خپل یاد نه غافل کړل دا هغه نحوست توجنه دا هغه سپیرتوب د وجنه الله تعالی د دې ځلونو غافل کړل نو هغه خلکو تابعداري مګوا الله تعالی باندې منازه نشته دي کو سو غواړي په خپل خو باندې ایمان دی وروړي کو سو غواړي په خپل خو باندې کافر دي شي. حدیث مبارک کې راځي چې دا جهنميان په جهنم کې به ډیر زیاتېږي شي او به غواړي دي ته او به پیش کړی شي خو په دسي او به وي لکه څنګه چې ویل شوی تانبه وي نو چې دا کله دي ته پیش کړی شي دی دغه تب ته وجنه به دا شونډه دا بره تندې ته ور ورسي دا بره شونډه به کوم دې مکمل کته د نعمت را ورسي نو بیا خو دي ته وبسکینا نو دی به دا وب بیا نسکی پرشتو ته الله تعالی حکم کوي په زور وته ور واړوي دغه وب به الله تعالی پرشتي په زور ور واړي او دغه وب اثر به دا دومره ګرمي وي چې په خله کې وته ور واړي نو په لاندې طرف چې د دې په خېټه کې سوم دي دا ټول به د ګرمښت ته وجنه لاندې تی وځي ختم بشي هر څه به تی وځي خو جهنم کې هم رښتیا دی نو دې ته الله تعالی وب ورګي خدک او خپل عمل کړی دی نو الله تعالی د خلکو عمل دا نه زی کوي او په عمل کې رومبني دا چې ایمان ورله شرط دی چې انسان د خپل ځان سره ایمان آخرت ته وړو د نیکو کارونو ثواب بوته ملاويږي هغه بدله بوته آخرت کې ملاويږي او دویم دا چې د عمل کړی دی د سنت مطابق وي په خپل طریقه نه دی کړی د سنت مطابق عمل کړی دی او دریم چې د کې اخلاص وي دا درې واړه د عمل د لپاره کوم دی شرط دی چې دا عمل به الله تعالی بیا قبلي او کدا په کې نه ایمان نه وي نو عمل نه قبليږي اخلاص نه وي نو عمل الله تعالی نه قبلي دغه رنګ سنت طریقه نه دی نبی عليه السلام نو بیا هم نو دا درې واړه خبرې ضروری دي پکې دغه جنت نه لاندې به نهرونه بهيږي د هر جنتی په کور کې به څلور نهرونه وي یو د صفاوبو یو د شرابو یو د شاتو او بلو د پيو د څلور نهرونه به وي نو د سرو زرو بنگړي په ورته اغوستولی شي
ذهن کې سوال راځي چې دا بنگړي دا خو د ښځې لپاره زینت او ښایست دی نو سړو ته به ولې اغوستولی شي وی جواب یې دا دی چې دا په دنیا کې د ښځې لپاره ښایست دی ځکه سره دا نارینه نشي استعمالولی د ریحمو کپړې د نارینه نشي استعمالولی دغه رنګې لوښي وغیره د سرو د سپینو دا نشي استعمالولی نو وی جواب دا دی چې آخرت هغه جدا عالم دی هلته کې به بنګړي څوک غیب نه ګڼي د دې مدار چې کوم دی په عرف باندې دی په یو ځای کې چې کوم دی یو څیز رواج دی خلک ښه ګڼي او بل ځای کې هم دغه څیز دی خلک یې بد ګڼي نو هلته کې خلک نه استعمالي نو په جنت کې به دا ښه ګڼي دا به نارینه استعمالي دي ته به اجازت وي هلته کې به دا خوند کوي مزه به کې څوک پیغور نه ورکړي دنیا کو چا بنګړي واچولو موږ خو دا غټ پیغور ورکړو موږ بنګړي واچوه که نه څه مطلب پیغور ورکړو چې دا لباس د ښځو دی نو دا په دنیا کې دغه شان دي وي دنیا کې خو د زنانه دپاره زینت دی خو په آخرت کې به نارینه هم دا د سرو زرو بنګړي اچولی شي او سره مزه کې څوک ورته بد هم نه وي د نرو ریحمو کپړې او د غټو ریحمو کپړې دا دواړه قسمه په جنت کې جنتیان اغوندي ولته به اجازت وي دنیا کې دا دواړه نشي اغوستلی ریحم بالکل نشي استعمالولی